أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. نننی درس کے بعد انشاءاللہ العزیز سورة ہود پارہ نمبر 12 رکوع نمبر 9 اور 10 آیات نمبر 109 110 111 درې آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. اوس دې آیات کې الله جل جلاله حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې نو هغه تسلی ورکړي. الله رب العزت فرمایي فلا تکو فی مریة مما یعبد هؤلاء، تاسو چې نو هغه په شک کې مه کېږئ د دې خلکو نه چې دوی د کم شیزونو سچ نه نو هغه عبادت کوي، یعنی کم بت پرستی نه کوي، نو تاسو د دې نه چې نو هغه په شک کې مه کېږئ. ما یعبدون الا کما یعبد آباؤهم، الله وی دوی چې نو هغه څنګه عبادت کوي نو دوی دغه شانتي پلار نیکه هم د دوی د غیر الله عبادت کولو، نو چې څنګه د دوی پلار نیکه چې نو څه نفع نه ده ورکړې، فایدې ولا نه ده ورکړې، نقصان نه دی بچ کړي، دغه شانتي دوی چې نو هغه هم څه فایده چې نو هغه نشي ورکولی. څنګه چې د هغوی په نقصان کې ول داسې چې نو هغه دوی به هم په نقصان کې وي. نو هغه تفاسیرو کې لیکلي دي مکې مشرکانو چې نو هغه 360 بوتان دی چې نو هغه په بیت الله شریف کې نو هغې سره خودي ول، او په هغې کې د مختلف انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام مجسمې هم دی جوړ کړي، او ټولو نه کم غټ بوت چې و نو هغه هبل دی د حضرت آدم علیه الصلاۃ والسلام د زوی حابیل چې دی نو هغه رضی الله تعالی عنه د هغه په مجسمه باندې چې نو هغه جوړ کړو. د نه علاوه منات عزا وغیره ذالک داسې نور هم چې نو هغه بوتانې جوړ کړي ول. نو الله جل جلاله وایي چې کله د الله پاک غریب رالو نو څنګه چې د دوی پلار نیکه دغې بت پرستۍ چې نو هغه نه دي بچ کړي، نو دوی هم نو هغه نشي بچ کولی. ځکه بچ کوونکی نفع او ضرر ورکوونکی ذات دا صرف او صرف د یو الله دی، د الله نه ما سوا نه دی، بل څوک نشته. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص، الله بېشکه موږ نو هغه پوره ورکړو دوی ته د دوی برخه د دوی حصه بغیر د کمی کولو نه، بغیر د کمولو نه. یعنی څنګه چې د هغوی سزا وه دغه شانتې پوره سزا چې نو هغه به دوی ته هم میلاویږي، د دوی په دغې عذاب او سزا کې څه کمی چې نو هغه به نشي راتللی. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه، نو اوس دې آیات کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره به دا غم ولو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې به دا خبره ګرانه کېدله چې دا خلک چې نو هغه ولې په دې کلام کې نو هغه اختلاف کوي، سره د دې چې د قرآن پاک حقانیت دا دوی خبرها کړ چې نو هغه ولیدلو. بیا قرآن کې الله پاک دوی له چیلنج ورکو، دوی د دغه قرآن چې نو هغه مقابله هم ونه کړه، په هغې کې ناکام شولو. بیا قرآن د الله رب العزت معجز کتاب دی، بیا دغه سره د حضور صلی الله علیه وسلم په مبارک جبه باندې دی، اوس هغې به څومره اثر بیا چې نو هغه د عربو دغه پاک ځمکه بیت الله شریف حرم کې چې نو هغې نزول. اوس د دې ټولو خبرو باوجود بیا ولې دا خلک چې نو هغه ایمان نه راوړي او په دې کې اختلاف کوي، نو حضور علیه الصلوۃ والسلام باندې به دا خبره ګرانېدله. نو الله جل جلاله د نبی علیه الصلوۃ والسلام د تسلی دپاره چې نو هغه وویلو ولقد آتینا موسی الکتاب، مونږ موسی علیه الصلوۃ والسلام له چې نو هغه د دې نه وړاندې مخکې کتاب ورکړو،
او د تورات ته د موسی علیه السلام دغه کتاب ته د قران پاک نه ورستو چې څومره کتابونه او صحیفې دي نو دویم نمبر درجه او مقام چې نو هغه تورات ته حاصل دی زګه چې نو په زرګاو انبیاء علیهم السلام د تورات چې نو هغه تبلیغ کړي او الله رب العزت ورته ویلي چې دغه متعلق تاسو خپل شریعت چې نو هغه چلوي نو الله وی داغه باوجود بیا هم د خلکو نه نو هغه په دقیق کې د يهودو اختلاف وکړلو بعض چې نو هغه تورات ومنلو بعض چې نو هغه تورات ونه منلو لکه څنګه چې مخکې سو کرته تیر شو چې نو هغه د خپل شاګانو شاته چې نو هغه ارتاو کړو پاغي ایمان نو راوړي نو چې کله د سې دي نو بیا د الله جل جلاله د طرف نه فقړ ولی ناراضي چې دا خلک دومره نافرمانی کوي الله پیغمبر نه مني الله نه مني د الله کتاب نه مني اخرت نه مني نو بیا خو پکار دا چې دا خلک الله پاک د مقدس مکه نه پناه کی خبره ولا ختم کی الله جل جلاله ولولا کلمه سبقت من ربك لقضي بينهم کچرت استاد رب وینا حکم چې نو هغه د مخکې نه نوې تیر شوی مخکې نو د الله پاک فیصله نوې شوی نو د دې په منځ کې به پوخا فیصله چې نو هغه به کړو خو آلته د الله جل جلاله حکم دی چې د ټولو ته بچنه نو هغه عقاب سزا او ثواب دا به په ورځ د قیامت چې نو هغه میلاویږي او همیشه او دایمي چې نو هغه سزا ورته میلاویږي نو الله رب العزت دا فیصله مخکې نه کړې ده نو ځکه دوی ته په دنیا کې چې نو هغه مهلت ورکولی شي وانهم لفی شک منه مریب نو منه کې دا هو ضمیر چې نو هغه راځي د قران پاک ته وانهم او بشک دی یعنی دا د مکی اوسیدونکو د قران پاک نه چې نو هغه په شک کې نه ډیر شک کې نو قران خو الله پاک صفت ذکر کړي دي اولنې سپاره کې شروع کې نو هغه تیر شو الله وی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه الله رب العزت در رب دا کم کتاب سنے نو ذالک الکتاب لا ریب فی پدې کتاب کې هیڅ شک چې نو هغه نشته دا الله جل جلاله په خپل علم سره چې نو هغه نازل کړي پاک بهترین چې نو هغه کتاب دی او هدن للمتقین دې کې هدایت چې نو هغه د متقینو د پاره دی چې په دې باندې عمل وکړو د به کامیابی او کامرانی ته چې نو هغه ورسي خدا خلق د دغه باوجود بیا هم چې نو هغه په دې کې شک کوي حالن کې دا د شک کتاب چې نو هغه نه دی وَإِن كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ نو دلته عربی ګرامر مطابق د کلن چې نو هغه دا مضاف نه او د کې رقم تنوین چې راغلی دی دا دوه زورونه نو دا د مضاف الیه چې نو هغه په ایواز کې راغلی نو اصل کې دی وکل الخلائق اصل کې څه دی وکل الخلائق لما یوفینهم هر کله چې الله پاک ټول خلق ته چې نو داغي پوره چې نو هغه بدل ورکړي ستارب چې نو داغي د عملونو پوره بدل چې نو هغه ورته ورکړي انه بما يعملون خبير ځکه الله رب العزت د دې په عملونو باندې خبردار دی نو چې کله الله پاک د دې په عملونو باندې خبردار دی نو الله رب العزت به دې ته د دې د عمل مطابق پوره چې نو هغه د دې له بدل ورکړي چې کم سکړي هم د هغه مطابق به دا سره معامله چې نو هغه کیږي الله رب العزت دې موږ ته صحیح په نصیب کړي فلا تکو پس مکه غتو فی مریتن پشک مما لا اغسن یعبدو چې دوی عبادت کوي هؤلاء دی عبادت کوي هؤلاء دا خلقو ما یعبدون دی عبادت نه کوي الا کما یعبدو مگر څنګه چې عبادت کولو آباؤهم د دې پلارانو من قبل مخکی و انا لموفوهم او بشک مونږ به پوره ورکړو دي ته نصیبهم د دې حساب برخه غیر منقوص بغیر د کمولنا ولقد آتینا او بشک مونږ ورکړو موسی کتاب موسی علیہ السلام ته کتاب فاختلف فيه بیا اختلاف وکړی شو باندې کې ولولا کلمه کچری نوې نو هغه خبره حکم سبقت وړاندې شوی مخکې شوی مې ربک استاد رب د طرفنا لقضی بینهم نو فیصله بشي ود دوی ترمنځ و انهم او بشک دی لفی شک پشک دی منه د دین یعنی قران مریب په جوور ډیر غټ شک و ان کل لما او بشک هر کله چې ټولو خلقو ته لیوفینهم ضرور پورا بدل ورکړي ربک استرب اعمالهم د دوی د عملونو انه بشک اغه الله بما پا اغه سبانی عملون چې دوی کوي خبير خبردار دی